اسټابلیشمنت کل خلکو ته وایي چې تاسو د پرویز خټک پارټي جوین کې نو زما امید دی چې ان شاء الله کو پارټي ماته دا موقع راکا چې مال ټیکټ راکړي د حیدر خان خلاف او زه تاسو نو د هغه دغه په نظریه سره موږ نن خپل نومینیشنز فایل کو موږ خان صاحب په پارټي چونکې دی وخت کې سخته ده او موږ دا میسج ورکول غواړو چې د عمران خان سره پورا پښتونخوا پورا پاکستان ولاړ دی دغه شانتي په مرکز کې د نواز شریف د پاره یو ډیر کلاو هلې ځلې روانې دي او موږ نور د خان صاحب مرضي ده چې چاته ټیکټ ورکوي چاته ټیکټ نه ورکوي ویژن چې هغه د عوامو دپاره مخکې څه کول غواړي او عوام د زمونږ ویژن هم چک کړي چې موږ د عوامو دپاره څه کول غواړو خلک چې چا پارلیمنت غوښتو نو هغه د پرویز خټک سره لاړو د نواز شریف سره لاړه پاکستان کې چې دې وخت کې د قانون سره او د آئین سره کم مذاق کو زما ته د پی ټی آی د طرفه مقررالن د دې خلکو ایکسپیرینسز دي زه به حیثیت مشران د دې یو کمیټي جوړوم او د دې نه به زه ګایډنس اخلم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم ذیشان خان او تاسو ګورئ پبلک هیلپ ټي وي قدرمنو دا وخت په مردان کې د ډي سي په افس کې موجود یم راسره ترڅنګ ډېر نر ځوان ینګ شوچارو غانې صاحب چې هغه د وکلا شوبې سره تعلق ساتي تاسو پته ده او د خان صاحب ډېر تکړه وکیل دی نن تاسو رالی د ډي سي صاحب افس ته تاسو د ان 22 لپاره او د پی کې 55 لپاره تاسو کاغذونه چې کوم دی جمع کړو څه ګڼئ تاسو چې کومې منډې وښئ کومې هلې ځلې کوئ د خان صاحب سره آیا د نن ورځې دپاره لګیا وي که نه د خان سره مو خپله مینه ګوره جي دا خو موږ خان صاحب په پارټۍ چونکې دې وخت کې سخته ده او موږ دا میسج ورکول غواړو چې د عمران خان سره پورا پښتونخوا پورا پاکستان ولاړ دی نو د هغه دغه په نظریه سره موږ نن خپل نومینیشنز فایل کو نور د خان صاحب مرضي ده چې چاته ټیکټ ورکوي چاته ټیکټ نه ورکوي خو ما تاسو ته څنګه وختي وویله چې تاسو وګورئ په دې صوبه کې د پرویز خټک دپاره یو لابینګ روان دی اسټابلیشمنت کل خلکو ته وایي چې تاسو د پرویز خټک پارټي جوین کې او دغه شانتي په مرکز کې د نواز شریف د پاره یو ډیر کلاو هلې ځلې روانې دي او موږ دا وایو چې پاکستان کې د رول آف لا وي د قانون بالادستي وي او د آئین بالادستي وي نو موږ دا خبره کوو چې هغه خلک چې چا پارلیمنت غوښتو نو هغه د پرویز خټک سره لاړو د نواز شریف سره لاړه او تاسو یو پوښتنه بله کوو چې تاسو د خیدر خان ته کاغذونه جمع کړل هغه سابقه چې کوم دی وزیر اعلی هم پاتې شوی دی هغه یو شخصیت دی د مردان لپاره خدمت کړی څه ګڼئ که چېرې ټیکټ تاسو ته خان درکړي آیا د هغې مقابله کولی شي ګوره جي زه دا وایم چې نوې کل ته مکور کول پکار دي نوې فیسز راوستل پکار دي سم خلک ایجوکیټډ خلک چې هغه راشي او صرف د پارټۍ نه د عوامو هم خدمت وکړي څه ښه قانون سازي وکړي په پاکستان کې چې دې وخت کې د قانون سره او د آئین سره کم مذاق وشو نو چې د دې داسې ښه خلک راشي نو د قانون او د آئین دپاره به څه وکړي حیدر خان ډېر ښه کارونه کړي دي زموږ وزیر اعلی پاتې شوی دی خو موږ به بیسډ آن د هغه ویژن چې هغه د عوامو دپاره مخکې څه کول غواړي او عوام د زموږ ویژن هم چک کړي چې موږ د عوامو دپاره څه کول غواړو او چې کوم جنګ موږ د پاکستان د قانون دپاره وکړو نو د عمران خان په مشرۍ کې هغه ټول پاکستان وکته نو زما امید دی چې انشاءالله کو پارټۍ ماته دا موقع راکا چې مال ټیکټ راکړي د حیدر خان خلاف او زه تاسو ته بله خبره هم کوم کو الله تعالی ماته دا موقع راکا نو زه به انشاءالله چې د مردان د هرې پارټۍ نه کو حیدر خان دی کو نور څونه واکداران دي کو زما ته د پی ټی آی د طرفه مقررالن د دې خلکو ایکسپیرینسز دي زه به حیثیت مشران د دې یو کمیټي جوړوم او د دې نه به زه ګایډنس اخلم ځکه چې زموږ د ټولو مقصد څه دی د مردان خدمت کول